الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. دې پرونی سبق د لفظي ترجمې ته وګورئ. د پاره د نارینه په مثل د برخې او د حصې د 2 زنانو حصه ده. فإن كن نساء پس کچر دوی دغه اولاد نارې زنانه فوق 2 2 یا د 2 نه د پاسه، ولهن ثلثا ما ترک، پس د دیو د پاره 2 حصې دي په 3 کې ما د اعمال نه ترکا چې د مړی پرېښودی دی. وإن كانت واحدة او کچرته وي دغه واحدة یوه جینۍ وي، فلها النصف، بس د دې دپاره نیمه حصه د ټول مال. ولأبويه لكل واحد، او د پاره د مور پلار د هر یو د دې نه منهما د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده مما د اعمال نه ترکا چې مړی پرېښودی دی. ان کان له ولد کچرته وي د دې مړي دپاره اولاد. فإن لم يكن له ولد، بس کچرته نه وي د دې مړي دپاره اولاد. وورثه ابواه، او میراث وړي د ده نه ابواه مور پلار د ده. ولأمه الثلث، نو د مور دپاره بیا 3مه حصه ده. فإن كان له إخوة، بس کچرته د مړي دپاره خویندې ورونه وي، فلأمه السدس، نو بیا د مور دپاره 6مه ده. من بعد وصیت، وروسته د پوره کولو د وصیت نه، یوصي بها چې دې مړي وصیت کړی دی بها په هغې باندې، او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. آباؤکم پلاران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، لا تدرون تاسو ته پته نه لګي ایهم اقرب لکم نفعا، چې کوم یو ډېر زیات نږدې دی تاسو ته په فایده کې. فریضة من الله، دا مقرر شوي احکام دی او حصې دي من الله د طرفه د الله نه. ان الله بېشک الله چې دی کان دی علیما پویا حکیما حکمتونه والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو دپاره نیمه ده ما د هغه مال نه ترکه چې پرېښودی دی ازواجکم بیبیانو ستاسو. ان لم یکن لهن ولد، کچرته نه وي د دې بیبیانو دپاره ولد اولاد. فإن كان لهن ولد، بس کچرته وي د دې بیبیانو دپاره ولد اولاد، فلکم الربع، نو ستاسو دپاره 4مه حصه ده مما د هغه مال نه ترکنا چې دې ښځو پرېښی دی. من بعد وصیت، وروسته د پوره کولو د وصیت نه، یوصین بها چې دا ښځې وصیت کوي په هغې باندې، او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. ولهن الربع، او د دې ښځو دپاره 4مه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښی دی. ان لم یکن لکم ولد، کچرته نه وي د ستاسو دپاره اولاد. فإن كان لكم ولد، کچرته وي ستاسو دپاره اولاد، فلهن الثمن، نو بیا د دې ښځو دپاره 8مه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودی دی. من بعد وصیت، وروسته د پوره کولو د وصیت نه، توصون بها چې تاسو وصیت کوئ بها په هغې باندې، او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. وإن كان رجل، او کچرته و یو سړی یورث چې د هغې نه میراث وړی کیدی شو، کلالتن، هغه کلاله او منډ وتلی و میراتو، او امرأتون یا ښځه وه چې هغه کلاله وه میراته وه، نه زامن و نه اولاد و نه پلارانو بره. وله اخون، او د دې دپاره ورور وي، د مور شریکې ورور وي، او اختون، یا د دې دپاره خور وي چې په مور کې ورسه شریکه وي.
فلكل واحد پس د هر یو دپاره منهما د دې هر د دې دواړو نه السدس شپږمه ده. فإن كانوا أكثر من ذلك بس كچرت وي دیو زیات من ذلك لدينا فهم شركاء بالثلث نو دیو بیا برابر حصہ دار دی په ثلث بدرېمه حصہ کې من بعد وصیت رسل پورا کولو د وصیت نه یوصى بها چې وصیت کړی شوی دی بها باغی باندې او دین نه رسل پورا کولو د قرض نه غیر مضار په داسې حال کې چې نه به تاسو ضرر رسون کې په وصیت او په قرض کې وصیتا من الله دا کلک حکم دی د جانب د الله نه والله الله چې علیم پوهه دی حلیم او صبر والده صبرناک دی. تلک حدود الله دا احکام د میراث چې دی حدود الله دا احکام د الله دی پولې د الله دی. ومن يطع الله وسوق تابعداري وكذا الله ورسوله د رسول الله يدخله جنات داخل بكي على رباغنتا تجري چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فيها همیشه به یې په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده. ومن یعص الله هغه څوک چې نافرماني وکړي د الله ورسوله او د رسول د الله ويتعد حدوده او تجاوز وکړي د احکامو د الله نه د پولو د الله نه يدخله نارا خالدا فيها داخل وکړي د اور ته چې همیشه به یې په هغې کې وله عذاب مهین او د ده دپاره عذاب رسوا کوونکی دی. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. دا اته احکام بیان شو اوس نهم حکم بیانیږي چې هغه د زنانو د حیا سره متعلق دی د هغې د پاک دامنۍ سره متعلق دی. مخکې چې کومه احکام بیانېده نو دا هغه احکامو یو سړی په زنانو باندې ظلم کوي. اوس هغه احکام بیانېږي چې یو سړی زنانه په خپل ځان باندې ظلم وکړي. په خپل ځان باندې ظلم څه دی چې هغې نه ګناه وشي بې حیایي وکړي او زنا وکړي نو دا د دې په خپل ځان باندې ظلم دی. د دې خبره بیانېږي. واللاتي هغه زنانه یأتین الفاحشة چې هغه راتګ وکړي زنا ته. یأتینا چې راشي راتګ وکړي یعنې وکړي الفاحشة بې حیایي یعنې زنا. اکثر مبصرین وایي من نسائکم د زنانو ستاسو نه مسلمانانو مؤمنانو زنانو نه فاستشهدوا علیهن پس تاسو گواهان طلب کړئ علیهن بدی زنانو باندې اربعة منکم څلور گواهان ستاسو نه. فإن شهدوا که دیو گواهي وکړه چې دې زنا کړله نو فامسکوهن فی البیوت پس بندې وساتئ دیو لره په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت چې واخلي دیو لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د دې زنانو دپاره سبیلا بل لار د وتو د کور نه. دا ابتدایي حکم په ابتدا د اسلام کې ابتدا د اسلام کې دا حکم امام قرطبي رحمه الله وایي چې یو زنانه ده او هغې زنا وکړه نو هغه په کور کې بنده کړی شي. بیا وروسته حکم راغی او دا خبره منسوخه شوه. حدیث کې راځي چې عباده ابن صامت حدیث دی رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام راووتو او وویل چې خذوا عني خذوا عني زمانه خبره زده کړئ زمانه خبره واخلئ قد جعل الله لهن سبیلا الله تعالی د دې لپاره لاره مقرر کړه او لارې راوړه. البکر بالبکر جلد 100 ونفي سنة
چې بغیر د واده نه چې کومه زنا وشي نو په هغې کې جلد مئتین سل کوړی دي او نبی سندین او د یو کال لپاره جلا وطن کول دي او والسیب بالسیب جلد مئتین والرجم او چې شادي شدی نو د هغې دپاره سل کوړی د هغې دپاره دي او بیا رجم دی دا وروستنی حکم دی چې نازل شوی دی اولنی حکم دا و چې کومه زنانه زنا وکړي نو د هغې دپاره دا و چې په کورونو کې یې بند کړي بیا دا د بخاري مسلم صحیح حدیث دی چې نبی علیہ السلام وایي چې چا شادي شده نه دي نو د هغې دپاره سل کوړی دي او د یو کال لپاره جلا وطن کول دي او هر چې شادي شده یې هغه زنا وکړي نو د هغې دپاره سل کوړی دي او د یو کال لپاره هغې دپاره رجم دی امام ابو حنیفه رحمه الله داسې وایي چې غیر شادي شده دی او زنا یې وکړه نو بس د هغې دپاره سل کوړی دي او هر چې د دغه دا خبره ده د یو کال د جلا وطنۍ نو دا څه تعزیري حکم دی دا حد نه دی سیاسی او تعزیري حکم دی اصل حد چې دی حد چې په هغې کې تغییر او تبدیل نه کېږي نو د غیر شادي شده دپاره هغه سل کوړی دی او سیاسي طور او تعزیري طور که حکمران دا غواړي نو یو کال لپاره یې جلا وطن کولی هم شي امام ابو حنیفه رحمه الله داسې وایي او دغه رنګې په زنا کې بعد الاحسان وروسته شادي شده خلک چې زنا وکړي نو په هغې کې امام صاحب دغه وایي چې صرف رجم دی پکې دا رجم چې دی دا حد دی او دا سل کوړی چې په حدیث د بخاري مسلم کې راغلی نو دا تعزیر دی تعزیر هغه سزاګانو ته وایي هغه سزاګانې چې حکمران یې په خپل ثوابدید باندې ورکوي یو حدود دي حدود هغه سزاګانې دي چې په هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي ګورئ لکه مثال په طور باندې د غل نه لاس کټ کول چې دي نو دا حد دی اوس او تعزیر دا دی چې یو حکمران د خپل ځان نه څه سزا مقرر کړي چېرته وایي په یو ځای کې بادشاه ویلي چې څوک به چا ته دله نه وایي څوک به چا ته دله نه وایي او که چا ته دله وویلو نو 5 روپۍ نو دا اوس تعزیر دی ویل 5 روپۍ جرمانه به یې که چا ته دله وویلو نو بله ورځ به یو سړي سره دلهتوب کار کړی و یا بل کس ورته ویلي ویل یې خو 5 روپۍ نشته یې خو 5 روپۍ نشته نو تعزیر هغه سزاګانو ته وایي چې بادشاه یې په خپل هغه باندې ورکوي نو امام صاحب وایي چې شادي شده چې زنا وکړي نو بس رجم دی او دا سل کوړی پکې تعزیر دی که ورکوي نو ورکولی شي او امام ابو حنیفه امام شافعي رحمه الله وایي چې نه دا د دې حصه ده چې کوم سړی غیر شادي شده چې زنا وکړي نو هغه به سل کوړی ووهلی شي او بیا به یو کال لپاره جلا وطن شي او دغه رنګې کومه چې زنا کړله بعد الاحسان شادي شده دی نو بیا به یو کال لپاره هغه به اول سل کوړی ووهلی شي د هغې نه وروسته به رجم شي په کاڼو به وویشتلی شي دا سخته سزا به ورته میلاو شي واللاتي هغه زنانه نو دا مخکینی حکم دی دا مقصد بیا و په دې کې یأتین الفاحشته چې هغه راتګ وکړي زنا ته فاحشه هغه ګناه چې عقل یې هم بد ګڼي زنا چې ده نو دا عقل هم بد ګڼي دا عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره د فتح مکی په موقع باندې د خلکو نه بیعت اخیستو نو دا هند راله هند دا تاسو د هند وایي هند راله اصل نوم یې هند دی او دا خلک وایي هاجره نه ده هاجر دی هاجر نو هند راله او عمر رضی الله عنه د بیعت اخیستو
کافر و بس مسلمان شو. نو عمر رضی اللہ عنہ ورته ویل شرک به نه کې، الا الله تشرکن بالله شیئا، وی صحیح شرک به نه کو. بیا یې ورته ویل غلا به نه کې، ولا تسرقن، غلا به نه کې، ویل ټیک نه غلا به نه کو. او ویل خپل اولاد به نه وجنئ او زنا به نه کې. نو هغې وویله ګوره کافر و اوس مسلمانه شوه، ویل دا آزاده ښځه هم چېرته زنا کوي؟ یعنې کافر و خو د هغې به ذهن کې دا نه راتله چې یاره آزاده ښځه دي او هغه دې زنا وکړي. نو زنا ته فاحشه ویلی کېږي. فاحشه هغه ګناه ته وایي چې عقل یې هم بد ګڼي. سړی په عقل هم پېژندی شي چې دا کار غلط کار دی. کافران هم په دې پوهېږي چې دا کار غلط کار دی. د چا فطرت چې خراب شي، فطرت هغه بیا ګناه ته ګناه نه وایي، هغه په عقل باندې پردې راغلي، هغه ځان له خبره. من نسائکم د زنانو ستاسو نه، د مسلمانانو په زنانو کې څوک دا کار وکړي نو پس تشهدو ګواهان طلب کوي. استشهاد څه ته وایي؟ ګواه طلب کولو ته وایي. علیهن بدی زنانو باندې چې زنا یې کړله، اربعة منکم څلور ګواهان منکم ستاسو نه. دا حکم خو خیر دی، وسم باقي دی. د یو کال لا خبره پکې منسوخ ده، کورونو کې بندولو دا خبره منسوخ شو ده او دا خبره منسوخ نه ده. اوس به ته دا وایې چې هلکه څلور ګواهان به خلک چېرته ګوري؟ څلور ګواهان به خلک به کوم ځای کې ګوري؟ نو یې تا ته چا ویلي چې ګورئ؟ ستا دا چا ډیوټي لګوله چې ته لاړ شو ګواهان ګوره، پرده پرې راواچوه که دا خو شریعت د چا ډیوټي نه ده لګول چې ته پسې ګرځه او څلور کسان تیار کړه چې چا به راځي چې ګواهي وکړو. حاجت ورته څه دی؟ هېڅ حاجت ورته نشته، پرده پرې راواچوه. یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې دا د مرګ خبره ده په دې کې، رجم دی پکې، رجم. سړی پکې مړ کېږي. نو دا څه کیل او تماشه خو نه ده، کیل او تماشه. یو دوه کسان راشي چې پلاني زنا کړلو زه هم رجم یې کړم. او انسان دی، انساني جان چې دی د هغې احترام دی. نو په دې کې ډېر سخت شرایط دي، سخت. چې په یو ځای کې د انسان جان ضایع کېږي او قتل کېږي، نو هغه څه د ماشومانو ولبه نه ده. نو څلور کسان او بیا داسې کسان هم نه عادلان کسان. دو خبرې شوې. درېیمه دا ده چې اسلام کوم ماحول جوړوي، کومه ماحول، نو هغه دا ده چې د بې حیایۍ لارې اسلام بندوي. اسلام د بې حیایۍ لارې بندوي. نو د هغې نه وروسته هم ګوره چې یو زنانه دې حد ته ورسېږي، دې حد ته چې څلور خلکو په مخ کې دا کار کوي. هغه ماحول چې اسلامي کومه ماحول دی هغه په ذهن کې راوله، دا ماحول نه. کومه چې اسلامي ماحول دی، چې اسلامي ماحول او د بې حیایۍ لارې بندي او د حیا لارې ګلاوي، او بیا هم یو سړی دې حد ته یو زنانه رسي چې د څلورو خلکو په مخ کې دا کار کېږي، د دې خو دا پته لګي چې دا سمه بې حیایي ده، خبره د حد نه اوښتې ده. نو بیا چې دی نو شریعت سزا ورکوي دې له. بله خبره دا ده چې په دې کې دومره سخت شرایط دي، دومره سخت. کمل دی چې د انسان جان ضایع کېږي او هغه قتل کېږي. دا خلکو خو چې د انسان د جان نه ګپ جوړ کړی دی. هر سړی راځو بل ولو بل قتل کوو. پلاني وایي چې دی نو ناموس رسالت کړی، توهین رسالت یې کړی. حتی توهین رسالت پیژنې چې سړی وژنې، توهین رسالت یې کړی دی او زر زر یې په کمر وول او وژنې. دا خو هسې بکواس دی دا کارونه چې څوک کوي. د انسان جان چې دی دا ډېر محترم دی. د دې دپاره ډېر سخت شرایط دي. سړی وایي توهین رسالت کړی او راشه وژنې. ماشومانو کې هم دې جوړ کړی دی سولوي کې.
د دې اسلام چرته اجازت نه ورکوي ورکړي څوک چې توهین رسالت وکړي عدالت له بوځه او ګواهي به وکړه ګواهان به مقرر کړه که په عدالت کې سزا نه ورکوي چې بس ته خو نه یې ګناهګار چې عدالت سزا نه ورکوي نو ته به سزا ورکړي یو ډاکټر دی چې هغه علاج نه کوي نو خلکو علاج نه کوي او سړی ته چې دی نه پینډیسایډ هغه دی بیماري ده او هغه علاج نه کوي به ته ملګری کړي ته مریض بار ته راوباسې او چاړه راوالې ته به ولې علاج وکړې مریض به دې ځای ته رسولی لہذا به دې کې ستا کار نشته چې څوک توهین رسالت کوي چې غم مه جوړوه دلته او غم ځکه دی چې به دې کې دننه خلک خپل کارونه کوي هلته به خلک خپل کار وکړي څه چلول به وکړي بیا به دا مولیان راځي ټیک کار یې کړی دی او دا ښه کار وشو څه ټیک کار یې کړی دی ته دې څه خبر راشي هلته څه روان او دا چا چې دا بل سړی مړ کړو دا داسې به پیغمبر علیه السلام میینو پیغمبر علیه السلام میینو داسې د به خپله باندې نو سهار لمونځ کوي دا هسې بکواسات دي هسې غم دې خلکو جوړ کړی دی سړی د ښه طریقه دا ده بس چې عدالت دې راوله او هلته به ګواهان مقرر کړه که چا وژلي وژنې وي او که نه یې وژنو بس هغه ګناهګار دي او ته نه یې ګناهګار او بل دا شرط دی چې په دې کې ښځه هم ګواهي نه شي کولی دا څلور ګواهان چې دي په دې کې به ښځه ګواه نه وي او پنځمه خبره دا ده چې کومه ګواهي کوي هغه به بالکل کلیر ګواهي وري داسې ګواهي هم پکې نه چلېږي چې ما لکه سړی او ښځه ولده هلته وو دغه ګواهي هم نه چلېږي ما ښځه او سړی ولده چې هلته په کوټه کې ناست دا ګواهي نه ده ګورئ ما ښځه او سړی ولده هلته په لار روان و ته راشې عدالت ته چې زنا یې کړله نه صفا خبره چې صفا دې څوک لیدل نه وي بلکل صفا چې هېڅ شک پکې نه وي هېڅ شک پکې نه وي نو هله به هغه ګواهي چلېږي ما سړی او ښځه ولده چې به کټ کې ناست نو کټ کې ناست نو څه دا خو ګواهي نه ده په دې باندې هم ته چاله رجم نه شې ورکولی هغه یو کس چې راغی نبي علیه السلام ته ماعز اسلمي هغه ویل نبي علیه السلام ما زنا کړله د شریعت دې هغه ته تاسو ګورئ نه نبي علیه السلام ویل لکه دا خولې بوی کوي داسې نه چې شراب یې څښلي وایي ما زنا کړله نبي علیه السلام ویل وایي خولې بوی کوي هسې نه چې شراب یې څښلي او ګډې وډې وایي تا زنا کړله نو دا څه ګپ خو نه دی نو هغه ویل نبي علیه السلام زما زنا کړله او شراب مراب مې نه دي څښلي نبي علیه السلام ورته ویل زه مړه ته زنا څه پېژنې هغه ویل زه زنا پېژنم نبي علیه السلام نبي علیه السلام دې 3 پیره مخ واړول په څلورم پیر ورته نبي علیه السلام هغه الفاظ ویل که نه چې هغه سړی نه شي ویلی ماعز اسلمي دی هغه الفاظ ویل چې هغه سړی نه شي ویلی ویل بلکل دغه کار دې کړی دی نه یو پښتو کې هغه سړی نه شي ویلی دا ولې سړی قتل کېږي نو په کار ده چې خبره بلکل آخري حد ته ورسېږي بلکل آخري حد باندې وردېږي چې هېڅ شک او شبه پکې پاتې نه شي نو د هغې نه وروسته بیا هغه چې دی نو رجم کړی شوی دی نو دا څلور ګواهانو مقصد دا دی چې بس څلور ګواهان دي چې نه پیدا کېږي چې بس نه دي پیدا کېږي ښه ده چې خبره فنا شي او دغه شي واللاتي او هغه زنانه یاتین الفاحشة من نسائکم چې راتګ وکړي زنا ته منکم نسائکم د زنانو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن بس تاسو ګواهان طلب کوئ علیهن په دې زنانو باندې اربعة منکم څلور ګواهان منکم ستاسو نه د سړو نه فإن شهدوا بس که شرط دیو ګواهي وکړه فامسکوهن فی البیوت نو راګیرې کوئ او بندې کوئ دیو لره په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې وفات کړي دیو لره مرګ یعنی پوره واخلي دیو لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا مقرر کړي الله تعالی د دیو دپاره سبیلا لاره د کور نه د خلاصي لاره د راوتو د کور نه چې هغه سره حد دی حد شرعي دی
دا مخکینه حکم دی والذان دو کسان یاتیانها چې راتګو کې دي کار ته منکم ستاسو نه فآذوهما بس ضرر ورکوي هغې دواړو ته فإن تابا وأصلحا کچرته توبې وایسته وأصلحا او خپل عمل یې درست کو فأعرضوا عنهما بس مخ واړوئ عنهما د دې دواړو د ضرر نه ان الله كان توابا رحیما یقینا الله تعالی دې ډېر زیات توبه قبلونکی رحیما او مهربان دا د دې مخکې آیات تتمه ده نو چې زنانه زنا وکړي نو د هغې حکم بیان شو چې په کور کې یې بندي کوي ځکه چې د کور نه راوتې وه زنا به یې کړي په کور کې یې بندي کوي او دا آیات تتمه ده د دې سړي سره به څه کوو نو دا د هغې حکم بیانوي جمهور په نسبت باندې تفسیر دا دی چې واللذانې هغه دوه کسان د دوه کسانو نه څوک مراد دي چې یوه ښځه ده او بل سړی دی چې دا مخکې ذکر شو هغه دوه کسان یو ښځه ده او بل سړی دی یأتیانها چې وکړي دې کار لره هادي فاحشې او زنا لره منکم ستاسو نه فآذوهما نو ضرر ورکوي هغوی ته تکلیف ورسوئ هغوی ته اینه دا مخکینی حکم دی ښځه به په کور کې بنده کړی شي او سړي ته به بس ضرر ورسولی شي ضرر وس تعزیري حکم دی تعزیري چې سړی سم مناسب ورته ښکاري بس سختې خبرې ورته وکړي چې هلکه ته دا کارونه کې او څه ووهي راووهي او نور چې دی نو څه په خر یې سور کړي په خر یې سور کړي چې لږ وشرمېږي نو دا سزا چې ده دا حاکم دغه ته سپارلی شوې ده یا چا ویلي چې د دې نه مراد نارینه دي نارینه چې د یو بل سره بدکاري وکړي چا ویل د دې نه مراد دا دي اکثر مفسرین ویلي چې نه دا د دې مخکې آیات تتمه ده لیکن بعضې علما ویلي چې د دې نه مراد دا نارینه دي لواطت چې ورته ویلی کېږي د هغې سزا څه ده په اسلام کې نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې تعزیر دی تعزیر دا دی چې بس جج او قاضي هغه څنګه سزا ګڼي نو هغه ورکولی شي نو دا حد نه دی بلکې تعزیر دی او د امام صاحب په نسبت باندې په تعزیر کې سړی وجلی هم شي داسې تعزیر چاله ورکولی شي چې مړی کوي نو بس یو حکمران ته د دې نارینهو د دې سزا کومه مناسبه سزا ښکاري هغه دې ورکړي جیل ته اچوي وژني څه جرمانه دې اخلي وهي یې څه پې کوي نو دا تعزیر دی او امام احمد رحمه الله او امام شافعي رحمه الله ویلي چې د لواطت سزا دا په شان د زنا ده د زنا او د لواطت سزا یوه ده یو سړی چې دی نو نارینه و دا کار کړی دی کومه چې شادي شده دی نو هغه به رجم شي او کومه چې غیر شادي شده دی نو هغې له به 100 کوړۍ ورکړی شي نو د امام احمد او د امام شافعي رحمه الله په نسبت باندې لواطت او زنا د دې دواړو یو شان حکم دی او د امام صاحب په نسبت باندې تعزیر دی په دې کې او په تعزیر کې سړی هغه دغه ته هم رسېدی شي مرګ ته اگر چې بعض علما وایي په تعزیر کې حاکم مرګ چاله نشي ورکولی لیکن امام صاحب د دې قایل دی چې په تعزیر کې سړی مرګ ورکولی شي دې باره کې راځي چې اربعة فی سخط الله څلور کسان دي چې د الله تعالی په غصه کې دي یو هغه سړی دی المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هغه سړی د الله په غضب کې دی چې د ښځو سره مشابهت کوي او هغه زنانه د الله په غضب کې دی چې د سړو سره مشابهت کوي او والذي یأتي البهیمة بل هغه کس دی دریم چې هغه د بهیمه او د څاروو سره چې دی نو دا بدکاري کوي بعضې داسې غلط خلک هم شته او والذي یأتي الرجال او بل هغه سړی دی د الله په غضب کې چې هغه د نارینهو څه بدکاري کوي ترغیب او ترهیب کې امام منذري نقل کړی دی او په یو حدیث کې راځي چې الله تعالی
نبی علیہ السلام وی الله تعالی به درې پیر لعنت کړی دی ملعون لعنتی دی لعنتی دی لعنتی دی هغه سړی چې هغه د نارینو سره بدکاري کوي او بدی کې هغه سړی هم راځي چې کوم سړی وای د زنانه سره هغه کار کوي چې کومه د نارینه سره کیږي دغه سړی هم د قشان ملعون انسان دی ملعون د الله تعالی په لعنت کې دی اگر کا خپل اهلیه والذان هغه دوه کسان یا ښځه او سړی یا دواړه نارینه یاتیانها چې هغوی راتګ وکړي فاحشې ته دې بدکارۍ ته منکم ستاسو نه فآذوهما نو ضرر ورسوئ هغې دواړو ته سختې خبرې ورته وکړئ فإن تابا بس که چېرته دې دواړو توبه وایسته واصلحا او اصلاح د عمل یې وکړه نو فأعرضوا عنهما بیا مخ واړوئ د دې دواړو د ملامتیا او د ضرر نه بیا ورته څه مه وایئ ان الله بشک الله چې کان دی تواب الرحیم ډېر زیات توبه قبلونکی رحیمه او مهربان نو دا خبره ذکر شو د زنا حکم هم بیان شو او د دې اصل تفصیل به په سورة نور کې راځي بیا دلته اشاره ورته وشوه مخکیني حکم ته دا امین احسن اصلاحي چې دی امین احسن اصلاحي تدبر قرآن نه جلد او تفسیر یې لیکلی دی ډېر غټ عالم دی نو هغه وایي چې د رجم دا سزا چې ده دا د هغه کس لپاره ده چې هغه د زنا کول عادت دي زنا کول د هغه عادت دي عادت یعنی زناکار سړی او دغه کسب وي نو وایي هغه له رجم ورکولی شي او چې داسې یو ځل یې کړی وي نو وایي هغې له نه شي ورکولی په دې ځای کې وایي بیا لکه چې دا خو ماعز اسلمي رضی الله عنه له دا سزا ورکړی شو ده بیا به هغه پسې هم ډېرې خبرې کړلې چې هغه به هم دا چل کوو لیکن دا چېرته نور علماو نه دي ویلي اهل سنت والجماعت خبره دا ده چې بس یو پیر زنا وکړه دغه حکم یې دی او دغه پکې نشته چې عادي زناکار یې نو هغه د ده د دې بل لپاره نه ده دا نشته اصل کې خبره دا ده چې اسلام کوم حکم جاری کوي هغه په ماحول کې به ګورئ ماحول کې نو اول اسلام داسې چل نه کوي چې سیده سړي ته وایي چې شا به تا زنا کړله او مړی کړي د دې نه مخکې د اسلام ډېر شیزونه دي هغه به پالو کې نو هله واده به آسان کې واده چې نکاح آسانه شي د یو د دوو زنانو د دریو د څلورو خلکو ته اجازت ورکړي اول به دا حکم وکړي بیا به کوم رسوم او رسم و رواج چې دی هغه به ختم کړي د بې حیایۍ لارې به بندې کړي او د حیا لارې به کلاو کړي نو د هغې نه پس چې څوک زنا کوي خو دا د وجلو لایق دی که چې هلکه واده اسان شوی دی او د څلورو بیبیانو اجازت دی ته ولې زنا کړي د دې نه بعد چې زنا کوي دغه مجرم دی او غټ مجرم که یو پیری کوي زنا او که دوه پیری کوي عمر رضی الله عنه د قحط په زمانه کې د سړي نه لاس نه دی پرې کړی د قحط په زمانه کې د سړي نه لاس نه دی پرې کړی مولانا مودودي رحمه الله ویلي مولانا حسین احمد مدني رحمه الله ویلي ولې سړی مجبوره شوی و غلا یې کوله نو د اسلام احکام چې نافذ کیږي د هغې نه مخکې ډېر څه دي اول به د زکات نظام نافذ کړي او د ظالمانو نه به ټکسونه واخلې او د غریبانانو نه به ټکسونه نه اخلې او شاهي خرچي به ختمې کړي که د هغې نه پس هم سړی غلا کوي نو دا واقع د لاس پرې کولو لایق دی که نه چې هلکه هر څه خو ارزان دي او دغه نشته غربت او مهنګایي نشته دا د هغې باوجود چې دی نو ته غلا کړي نو د ده نه به لاس کټ کېږي نو اسلام علامه چې دی نو د چا نه لاس کټ کول نه دي او یا چا له سزاګانې ورکول دي د اسلام اصل مقصد چې دی علامه چې د سمبل د اسلام چې دی هغه امن دی امن نبی علیہ السلام چې په مکي دور کې و په مکي نو دا خباب رضی الله عنه باندې ظلم کېدو نبی علیہ السلام د شکایت وکړو نبی علیہ السلام ورته ویل صبر کوئ صبر
او تر دې پورې چې د اسلام علامه ورته دا وکړي اسلام غالب شي نو څه چل وي د خلکو نه به لاس کټ کېږي یا چې دی نو خلکو ته به د رجم سزاګانې اورولې کېږي نه نبي علیه السلام ورته وویله ویل ډېر زر دی چې د صنعا نه به یوه ښځه او یو راکب روانې د حضرموته پورې او نه به یېرېږي مګر د الله نه به یېرېږي د کالو نه به ډک چې اسلام غالب شي نو امن به راشي سړی به یوازې سفر کولی شي په هغه علاقو کې چې څوک پکې یوازې نه شو تللی نور دغه د اسلام په علاماتو کې مه حسابوه چې اسلام راشي نو د خلکو نه به لاسونه کټ کړي اسلام راشي نو امن به راشي خلک به یوازې سفر کولی شي د غلو خطره به نه وي د ډاکوانو خطره به نه وي اصل علامات د اسلام دغه دي او دا پکې په منځ کې سزاګانې دي خلافت کې 3 پیره لاس کټ شوی یا 2 پیره انما التوبه یقینا توبه چې دا اوس دعوت دی توبې ته زنا نه او د لواطت نه توبه ایستل پکار دی انما التوبه یقینا قبول د توبې چې دی علی الله په الله باندې للذین لپاره د هغه کسانو دی یعملون السوء چې عمل کوي ناکاره بجهالة بنابوی دا نفسرا بجهالة بنابوی سرا یعنی بغلبی دا نفسرا ثم يتوبون بيتوبوا باس من قريب نزدين يعني دا مرق نمخي فأولئك بزدغ كسان جل يتوب الله والله تعالى راقرز برحمة سر عليهم بديوبان دي وكان الله عليما حكيما ودي الله تعالى عليما فيا حكيما وحكمة والا په دې آیات کې دعوت دی توبې ته سړی زنا کوي او لواطت کوي د هغې نه توبه وباسي او بیا هر ګناه چې سړی پکې اخته دی پکار ده چې الله تعالی ته راوګرځي او دغه ګناه پرېږدي سړی د میراث پردی حق نیولی دی هغې نه توبه وباسي ورې کړي سړی به بل ګناه کې هر سړی په یو ګناه کې اخته دی د هغې نه دې الله ته راوګرځي او بل دا دی چې دا د ښځو په باره کې د یتیمانانو په باره کې د هر سړي نه ګوره زیاتې کېږي د ښځې په باره کې هم ترې زیاتې کېږي د یتیمانانو په باره کې نو دغه خلک دې الله تعالی ته راوګرځي دا مطلب دی انما التوبه یقینا قبول د توبې چې دی یعنی توبه به د چا قبلېږي علی الله په الله باندې قبلول د توبې للذین دپاره د هغه کسانو دي یعملون السوء چې ناکاره اعمال کوي بد اعمال کوي سوء نه مراد هر ګناه دی هر ګناه دی که غټ ګناه دی او که وړوکی ګناه دی ټول پکې راځي بجهالت په ناپوهۍ سره د دې څه معنی ده بجهالت په ناپوهۍ سره په ناپوهۍ سره خو چې څوک ګناه وکړي په هغې باندې سزا نشته نو د بجهالت 2 معنی دي یو معنی دا ده چې د انجام نه ناخبر دی جاهل دی یعنی دی چې دا کوم ګناه کوي د دې د انجام نه غافل ناخبره دی نو یعملون السوء چې ناکاره اعمال کوي بجهالت په داسې حال کې چې دی ناخبره دی د دې د انجام نه د انجام نه ناخبره دی چې ما ته به د دې څه سزا میلاوي نو ځکه ګناه وکړي چې د انجام نه خبر وي نو دا ګناه به نه کول اگر چې دا ورته پته ده چې دا کار ګناه دی او خدا انجام نه دی خبر وي او دویمه معنی چې د بجهالت مولانا متشبی صاحب وایي چې حماقت او بیوقوفي دی مراد ده حماقت او بیوقوفي څنګه چې یو سړی ګوره د معمولي لذت دپاره هغه همیشه لذتونه پرېږدي نو دا داسې دی لکه دا چې بیوقوفي احمقي مثال به طور باندې سړی زنا کوي د الله تعالی ځان ګناهګار کړي د معمولي شهوت دپاره نو دا داسې دی لکه کمقل دی که نه بېوقوفه دی چې ځان دې د زنا نه ساتلی وي نو الله تعالی به تاله ډېره لویه مرتبه درکړې نو هغه لویه مرتبه او لوی لذت دې پرېښودو وقتي لذت دې واخیستو نو دا بېوقوفتوب دی که نه نو دویمه معنی دغه ده او دریمه معنی دا ده چې بجهالت بغلبي د نفس سره اوس ګناه د سړي نه وشي چې نفس پې غالب شي نفسانی قوتونه چې دي بهیمي او سبیعي قوتونه به انسان باندې غالب شي
نو ګناه دې وشي ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب د نږدې نه من قریب معنی څه ده مولانا اشرف علي تانوي وایي چې یو حالت د بأس دی او بل حالت د یأس دی د بأس حالت دی ته وایي چې سړی آخري وخت شي بس د هر څه نه ناامید شي د مرګ یره ورسه پیدا شي د مرګ یره ورسه پیدا شي اگر چې مرګ ولا راغلی لا نه دی نو دقې ته حالت د بأس ویلی کېږي سړی ویریږي آخري حالات مې دی لکه مرګ رانږدې دی اگر چې راغلی نه دی د دقې ځای پورې الله تعالی توبه قبلوي او بل حالت د یأس دی یأس چې سړی ناامیده شي او آخرت ویني دا مرګ ورته بلکل راورسي مرګ ورته بلکل راورسي نو په دغه ټایم کې چې دی دا په قریب کې نه داخلېږي دغه ټایم کې د سړی توبه نه قبلېږي نو من قریب لکه د یونس علیه السلام د قوم په باره کې دغه راځي چې هسې یره پرې راغل و جمهور علما داسې وایي چې په هغوی باندې یره راغل وه خو عین مرګ پرې نه و راغلی نو د هغوی توبه الله تعالی قبوله کړه او امام ابن جریر او امام ابن کثیر رحمهم الله وایي چې نه د هغوی دپاره استثناء ده هغوی مرګ راګیر کړو او استثناء ولا الله تعالی یو قوم له ورکړله چې هغوی ته بخانه کړل نو من قریب د نږدې نه حدیث کې راځي صحیح مسلم حدیث دی چې ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الله تعالی د بنده توبه قبلوي تر څو پورې چې دا نزعي حالت یې نه دی شروع شوی دا سایل مرۍ ته نه دی راغلی د هغه وخته پورې الله تعالی د سړي توبه قبلوي او چې کله حالت د زنکدن شروع شو په دغه حالت کې بیا توبې نه قبلېږي نو من قریب معنی ده چې دا سایه د تړتوړي ته او د مرۍ ته نه دی رارسېدلی حالت د نزعي او د زنکدن حالت یې نه دی شروع شوی او من قریب کې اشاره ده چې مرګ ډېر رانږدې دی دنیا ټوله نږدې ده فاولا لرې نه ده فاولئک بس دغه کسان چې یتوب الله علیهم الله تعالی راګرځي په رحمت سره علیهم په دې باندې وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علیما پویا حکیما او حکمتونو والا پویا دی د په نیت باندې توبه په کم نیت باندې وباسي په اخلاص سره وباسي وګڼه حکیما حکمتونه لري چې سړی توبه وباسي او قبلوي په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي امام غزالی وایي د توبې حقیقت دا دی چې یو سړی یو خدا د چې یاره بلکل سړی ګناه ونه کړي وایي دا خو د انسانانو صفت نه دی صرف د انبیاو صفت دی او د ملایکو صفت دی چې د انسان نه بلکل ګناه نه کېږي دا خبره ممکن نه ده پیغمبر او ملائک د هغې نه بلکل ګناه نه کېږي او دویم دا ده چې د سړي نه ګناه وشي او په ګناه باندې برقرار پاتې شي دا طریقه د شیطان ده چې ګناه د سړي نه کېږي او برقرار پې هغه شان پې ولاړ وي دا طریقه د شیطان ده چې کوم سړی ګناه کوي او توبه نه وباسي دا شیطان دی او دریم یو سړی ګناه وکړي خو الله ته راګرځي دغه طریقه د مؤمنانو ده دا یوه طریقه د شیطان نه دا بله طریقه د ملایکو ده او دا بله طریقه د انسانانو طریقه ده د مؤمنانو طریقه ده چې ګناه د نه وشي او الله تعالی ته راوګرځي نو د هغې بیا اهمیت دی هغه بلا حدیث دی تاسو ته معلوم دی په توبه کې بیا درې شیزونه دي ارکان د توبې درې دي یو دا دی چې سړی خفه شي په ګناه باندې چې یاره دا کومه ګناه ما کړې دا خو ما زیاتې کړی دی خفګان پرې وکړي خفه شي او دویم دا دی چې ګناه پرېږدي چې کومه ګناه کې اخته دی هغه فوراً پرېږدي او دریم دا دی چې تدارک یې وکړي تدارک دې ته وایي چې ستا نه فرض که منځونه پاتې شوي دي او ته یې توبه وباسې یا د نه روجې پاتې شوي دي او توبه وباسې بس تدارک یې وکړه یا پردی حق دی نو د هغې تدارک دا دی چې هغه ورته حواله کوي دغه توبه شو چې دا درې ارکان پکې نه وي نو هغه توبه نه ده ګورې او یو سړي د ډېر منځونه پاتې دي چې پته یې ورته نشته نو څه به کوي وایي ښه طریقه یې دا ده چې د هر مانځه سره یو مونځ راګرځئ او اولنی ماسپښین او اولنی مازدیګر او د هر مانځه څه چې دی یو مونځ دې راګرځئ اسان به شي او هر چې روجي دي
او هر چې روجي دي نو هغه کله ناکله باسي چې په عام ورځو کې د روجي نیسي او کومه چې پر دې حق دی هغه دې ورکړي نو د توبه به سرته ورسېږي وليست التوبة او نشتره توبه للذین لپاره د هغه کسانو یعملون السیئات چې هغه بد عملونه کوي توبه نشته یعنې د توبې قبلېدل د هغوی لپاره نشته حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت کله چې حاضر شي او تند به دې وکړي مرګ قال دی وایي چې اني تبت الآن ما توبه وایسته اوس وللذین هغه توبه قبلېدل شته د هغه کسانو لپاره یموتون چې هغه مړه شي وهم کفار او دوی کافران دي اولئک دغه کسان چې اعتدنا لهم عذابا الیما دغه کسان چې تیار کړی دی موږ د دوی لپاره عذابا الیما عذاب دردناک کوم سړی کافر دی مړ شو توبې نه قبلېږي په کفر باندې مړ شي او کوم سړی ته چې مرګ یقیني شو حالت د یأس شروع شو لکه فرعون چې په کوم ټایم کې توبه ایستې وه نو بس آخرت یې ولو حالت د نزعي هغه معتبر نه دی بلکې دا حالت د نزعي چې دی په دې کې کفر هم معتبر نه دی ګورې چې حالت د نزعي کې سړی د کفر کلمه ووایي نو دغه معتبر نه دی یو سړی مسلمان دی ټول عمر نیک عملونه کوي او د ځان کدن په حالت کې کلمه د کفر ووایي نو کافر شو که نه دی کافر شوی په ځان کدن کې څوک په ځان باندې پوهېږي ځان کدن څه آسان شی خو نه دی نو دغه شان که یو سړي د کفر کلمه وویله هم الله ته قبول نه ده او که یو سړي د اسلام کلمه وویله نو هم الله ته نه ده قبول ولې په ځان نه دی اوسو فرعون په دغې حالت کې د اسلام کلمه وویله نو الله منظوره نه کړ اوس هغه ته مجبورن وی او اوس ته به خود کې نه یې وسو نو په دغه ټایم کې الله تعالی هېڅ نه منظوروي ګوره نه توبې منظوروي نه د چا اسلامونه منظوروي او نه د چا کفرونه منظوروي دغه حالت د چا په وس کې نه دی او دا به د ژوند کې نه دی حساب یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها او په منځ کې د توبې خبره راغله اوس لسم حکم بیانېږي هغه د کونډو متعلق دی د زنانه چې کونډې شي د هغې باندې چې کومه ظلم کېدو هغې باندې رد کېږي او د هغې د اصلاح خبره کېږي د کونډو په باره کې دا پښتانه هم ډېر کمزوري په نکاح باندې یې نه ورکوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها چې تاسو به میراث کې ویسئ زنانه ولره او مال د هغې ولره کرها په زور باندې ښځه به میراث کې اخیستل دا به داسې طریقه وه چې سړی به مړ شو نو بس چې د دې سړي به کومه ورونه وه یا څوک به وو هغه به راله او په یو روایت کې دا هم راځي چې څادر به یې پرې ور واچوو په دې ښځه باندې ویل چې دا اوس زمونږه ده او چې موږ ورسه په خپله نکاح کوو او که بل چا له ورکوو د دې به پکې خپل څه اختیار نه وي نو په دې ظلم باندې رد کېږي او په میراث چې د هغې کومه میراث دی هغه وړي میراث خوره ده وایي ولا تعضلوهن او تاسو مه منع کوئ دیو لره د نکاح نه لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما اتیتموهن بعضې هغه مال چې ورکړی دی تاسو دیو ته نو دا د دې کونډې سره لګي چې د نکاح نه ته مه منع کوئ او منع کې د دې لپاره د نکاح نه چې یاره زمونږ ورونو یا موږ وله په میراث کې څه ورکړلي چې هغه مال راکړي چې بیا به یې پرېږدم نو دا ظلم دی که نه او دویم دا آیت چې دی نو د ښځې د خاوند د خپلې ښځې سره هم لګي ګورئ نو بیا به داسې وایي چې ولا تعضلوهن تاسو مه ایساروئ د خپلو زنانو لره په نکاح کې لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما اتیتموهن بعضې هغه مال چې تاسو دیو ته ورکړی دی بیا یې معنه دا ده یو سړی خپله زنانې د خپله او اوس خوښ یې نه ده نو ایساره کړی ده په خپله نکاح کې هسې تنګی هلکه طلاق وله ولې نه ورکې ورته چې څه مال راکړي چې بیا به ولې طلاق ورکړم که نه کومه مهر چې مې ورکړی و چې هغې نه یې راکړی نو داسې یې نه پرېږدم نو دغه هم ظلم دی چې زنانه دې خوښه نه ده بس صبر کوو چې صبر نه کړې بس طلاق وله ورکړه که نه څه ته دې ایساره کړله نو دې سړي دې ته ایساره کړله چې یاره څه وله ما ورکړلي چې هغه ماله بېرته راکړي نو بیا به زه به یې پرېږدم نو د دواړو سره لګي ښه
ولا تعذلوهن او تاسو متنګوي د خپل زنانو لرا لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو واخلئ به بعض ما اتیتموهن بعض اعمال چې تاسو دیو دور کړی دی الا ان یاتین بفاحشه مبینه مگر که چرته دا زنانه راتګ وکړي هغه بې حیایي ښکارته د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې کله زنانه بې حیایي کوي د بې حیایي معنی دا ده چې د خاوند سره نشوز کوي او د هغې سره بد اخلاقي کوي نو په دغه ټایم کې سړی دا کار کولی شي چې خپله زنانه ایساره کړي د دې دپاره ایساره کړله چې دا مال زما دا مال لاکي بېرته دا مهر نیم راکړي یا ټول راکړي نو بیا به یې پرېږدم نو په دغه وخت کې زنانه د دې دپاره ایسارول دا جایز دي موږ تاسو ته خلع وایو که نه خلع څه ته وایي طلاق بالمال ته وایي چې ته وایې یاره دا زنانه مال دا مهر راکړي ځکه چې بد اخلاقه ده او زه به هله پرېږدم چې دا مال دا مهر بېرته راکړي نو دا په کوم ټایم کې جایز دي په هغه ټایم کې جایز دي چې کله زنانه هغه بد اخلاقي کوي د خاوند خبره نه مني او کور د ده سټیک نه روان نو بس ورته ووایه چې هله به زه طلاق در کومه چې ته ما زما دا مهر بېرته راکړې نیم راکړې یا ټول راکړې نو په دې ټایم کې بیا جایز دي وعاشروهن او تاسو ژوند تېروئ د دې سره بالمعروف په ښایسته طریقه باندې په نیکه طریقه باندې فإن کرهتمو که دا کونډې او که خپلې زنانې دي د دواړو سره لږي د کونډې حق چې کومه دی هغه ورکړه او د خپلې ښځې چې کومه حقوق دي هغه ادا کړه دغې ته ښه ژوند وعاشروهن تاسو ژوند تېروئ د دې سره بالمعروف په ښایسته او په نیکه طریقه باندې فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ د دې زنانو نه که تاسو بد ګڼئ دې زنانو لره فعسا ان تکرهوا شیئا پس نږدې ده چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی ویجعل الله فیه خیرا کثیرا والله تعالی به مقرر کړی په هغې کې خیرا کثیرا ډېر زیات خیر د دې معنی دا ده چې ته زنانه د یو خوی د وجې نه بد ګڼئ نو خیر دی ګزاره کوه صبر کوه معنی دا ده ولې چې یو خوی دی پکې چې هغه بد ده په دې کې به ډېر خویونه نوري چې هغه به ښه خو صفاتي مثال په طور باندې دا به ستا دپاره بچي راوړي ستا به خدمت کوي نور بیا ډېر ښه صفاتي او دغه یو صفت دې رانیولی دی بس چې دا زه نه پرېږدم او زما د دې ژوند نه تېرېږي نو نور پکې لږ صفات دي د هغه نورو صفاتو چې دی نو قدر کول پکار دي او کېدی شي چې په ابتدا کې ستا او د هغې دغه نه راځي په وروسته الله تعالی په هغې کې خیر اچولی نو جلد فیصلې کول نه دي پکار دا ماته او یو صفت رانیول نه دي پکار بلکې کومه ښه صفات چې دي هغه م یرول نه دي پکار ویجعل فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ دې زنانو لره فعسا بس نږدې ده ان تکرهوا شیئا چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی ویجعل الله ګرځولی به یې الله تعالی فيه په هغې کې خیرا کثیرا ډېر زیات خیر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج دا هم دغه مخکینۍ خبره ده وإن أردتم استبدال که تاسو اراده لرئ د بدلولو زوج په یوه بیبي باندې مکان زوج په ځای د بلې باندې وعاشروهن بالمعروف تفسیر دی ده چې هلکه ښه ژوند ورسه تېروه اوس ښه ژوند نه تېرېږي نو ستا دا اراده ده چې بس د دې په ځای باندې دا طلاقه کړمه او بله وکړمه نو بیا به دې دا مسله واوره چې کوم شی دی د مخکې زنانه له ورکړی دی مهر نو هغه ته نه شي اخیستی هغه اخیستل هم ظلم دی دا ظلم به نه کړي وإن أردتم استبدال زوج او که چېرته تاسو اراده لرئ د بدلولو زوج د یوې زنانه مکان زوج په ځای د بله باندې وآتیتم إحداهن او تاسو ورکړئ إحداهن یوې د دیو ته قنطارا ډېر زیات مال یعنې ډېر زیات مهر نو فلا تأخذوا بس تاسو ما اخلئ منه د دغې مهر نه شیئا هېڅ یو شی نو مهر اخیستل دا پکې نشتی بیا عمر رضی الله عنه وی تقریر کوو چې هلکه به دې مهرونو کې دا زیاتې مه کوئ او که دا چېرته دومره ښه شی وی نو د نبي علیه السلام د بیبیانو دغه به زیات وی دا مهر د لوڼو به زیات وی هغه د 12 وقیو نه زیات نه نو دا زیاتې په دې مهرونو کې مه کوئ
نو یوه ښځه پاڅېده او هغې عمر رضی الله عنه ته ویله ویل الله تعالی وایي چې که تاسو وله لویه خزانه ورکړې لویه خزانه نو بیرته یې ماخلئ نو ستا ومنو که د خدای ومنو د خدای پاک وایي خزانه ورکوه ته چې دی نو یې مه کوئ نو عمر رضی الله عنه غلی شو او هغه عاجزه سړی و نو ویل بس عمر پوه شو او ښځه پوه شو او عمر پوه نه شو او وکان وقافا عند کتاب الله د الله تعالی د کتاب مخې ته بس هغه خاموش شو حالانکه د عمر رضی الله عنه دا مطلب و چې اوس د دې د ویمه چې ستا خبره غلطه ده نو مسلمانانو به تربیت ټیکونی شي بله ورځ به چې څوک راپاسي نو خلک به ورته وایي چې کښېنه نو عمر رضی الله عنه ویل چې دا سنت بند نه شي چې هر سړی به مسلمانانو کې راپاسېدی شي او تپوس کولی شي او اوس تپوس کولی شي که نه شي ته به دې بیمارۍ باندې ازادانه رایې ورکړه سیده به وړی دا د دې وخت ازادي ده یو سړی دا نشي ویلی چې هغه خپله رایې بیان کړي د دې بیمارۍ په باره کې لکه زما خپله رایې دا ده چې بیماري نشته کرونا نومې شی په دنیا کې د سره شتی نه خلک هم مړه شو منمه چې خلک هم مړه شوي دي او د بل څه نه مړه دی او د دې شي نه څوک مړه نه دي دا زما رایه ده او بار یې زه نه شم ویلی ولې چې خلک دغه دي که نه بېعزته کېږي او ته به هم بار دا خبرې نه کوې چې بېعزته کېږي کور دې بېعزته کېږي نو بس ډېره ښه ده چې په قلاره کښېنې د دې که نه د اوسه پورې د یو مریض رپورټ کې څوک وښایي چې په هغې کې دغه شی لیکلی و خلک مړه دي خو د بل څه نه دي او د دې پته به وروسته لګي د خیره سره خلکو ته به پته ولګي چې دا د څه نه مړه و نو ویمه چې عمر رضی الله عنه دا سنت نه بندوو چې خلک راپاسي او ته بې رد کوه او نور د عمر رضی الله عنه مقصد یو د دې زنانه مقصد بل دی الله تعالی خو داسې نه دی ویل چې تاسو وله خزانه ورکئ دا خو خبر دی که تاسو وله خزانه ورکړي او دې ښځې پې دا مسله واخیسته وایي الله خو وایي چې که تاسو خزانه ورکړي نو الله خو داسې نه دی ویل که نه چې خزانه ورکئ په مهر کې که فرض که یو سړي ورکړی و د دې خو دا مطلب دی نو د عمر رضی الله عنه خبره ټیک و خو بس په هغې کې ډېر صفاتونه او څه ونه ویلی بس ویل ته ټیک وي نو فلا تاخذو بس تاسو ما اخلئ منه د دې مال نه شیئا شی د مهر مقدار څه دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې د مهر مقدار چې دی دا 10 دراهم دی کم از کم د مهر مقدار چې دی نو 10 دراهم دی د 10 درهمو نه نن سبا چې دی نو 3025 روپۍ جوړېږي ننني ریټ مطابق د 10 درهم یو درهم چې دی دا 3.5 ماشي سپین زر دی او د 10 درهمو نه 2 تولي او 7.5 ماشي سپین زر جوړېږي نو 2 تولي او 7.5 ماشي سپین زر د دې قیمت نن سبا په بازار کې 1100 باندې او 1100 11.5 نو 3025 روپۍ دا 10 درهمه نه جوړېږي دا هغه شرعي درهم یادو نو کم از کم مقدار به دقوم رهي او زیاده سے زیاده له مقدار هغه څه دغه نشته څه حد یې نشته او امام مالک رحمه الله ویلي چې د دینار د څلورمه حصه چې ده د دینار څلورمه حصه نو هغه هم تقریبا دقومره جوړېږي او امام شافعي او امام احمد رحمه الله ویلي چې د مهر دپاره نه کم سے کم مقدار شته او نه زیاده سے زیاده شته نه کم مقدار شته چې کم چا څومره کېښودو او 1 روپۍ او زیات نه زیات هم ولې مقدار نشته چې چا د وس مطابق خبره ده چې څومره کېښودو نو دقې ته وګورو او ولیمه چې ده نو هغه سنت ده واده دا روټۍ ورکول دا سنت طریقه ده خو فرض نه ده ګورئ فرض نه ده د چا وس نه کېدو نو بس فرض نه ده که نه څه دې نه ورکوي او دغه مهر دې مقرر کړي چې 3025 کم از کم دی نو دغه بس دغه دی دا څومره ګران شوی دی اتأخذونه آیا اخلی تاسو هو دغې مال لره
بهتانن چې بهتان تړونکي په دې ښځو باندې و اسما مبینا او ګناه کوونکي ښکاره. د دې معنی دا ده چې ګوره بره الله تعالی وویله چې کله بد اخلاقي وکړي نو ته دې څه اخیستی شي. اوس زنانه ده چې بد اخلاقي یې نه ده کړې او ته دې څه اخلې، نو د دې خو دا مطلب دی چې ته خلکو ته دا خبره ښیې چې دې څه بد اخلاقي کړله، بدنامې. نو اتاخذونه بهتانا، تاسو اخلی دې لره بهتانا چې تاسو تهمت لګونکي یې په دې باندې، او اسم مبینا او ګناه ښکاره. نو یو خو په دې وجه باندې چې مهر تا ورکو نو بس د هغې چې نزدېکت وشو د هغې دغه ختم شو. وکیف تاخذونه او څرنګې اخلی تاسو دغې مهر لره وقد افضا بعضکم الی بعض، او حال دا دی چې رسېدل کړي دي بعض ستاسو نه الی بعض بعضو ته، یو ځای شوي دي بعض ستاسو نه الی بعض بعضو ته. وقد ابزا او رسېدلي دي یو ځای شوي دي بعضکم بعض ستاسو نه چې هغه خاوندان دي الی بعض د بعضو سره چې بیبیانې دي. واخذن منکم میثاقا غلیظا، او دې زنانو اخیستلې ده منکم ستاسو نه میثاقا غلیظا، وعده مضبوطه کلکه او ټینګه وعده. نو یو خو معنی دا دی چې مهر ځکه نشي اخیستی چې تا او هغې نزدېکت شوی دی، او چې نزدېکت وشو په هغې باندې دا مهر ښه مضبوط شو، هغې ته د خپل ځان وسپارو. نو یو دا وجه. او دویم دا دی چې د زنانو ستاسو نه مضبوطه وعده اخیستې ده. مضبوطه وعده کله وه؟ په نکاح کې وه، چې تا په نکاح کې دا وویله چې ما په عوض د دومره مهر کې په نکاح شریعت محمدي سره ما پلانې قبوله کړه. نو دا مضبوطه وعده نه زنانه واخیستې ده که نه په نکاح کې، چا چې خو دغه تړلی د هغې په ذریعه باندې. نو اوس راځې او هغه خپله وعده ماتې او مهر بېرته دغه کړي، او هلته تا ویلو که نه چې ما په عوض د دومره مهر کې، او اوس هغه مهر بېرته اخلي. نو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حديث عن محرمات شروكي إن شاء الله لا بسماء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله تعالى من الشيطان الرجيم.